الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون سورة القصص دو حصے دے اول حصہ کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا و تفصیلی واقع د موسی علیہ السلام دویم حصہ پائے کی اس بات د نبوت کولو او بیان د مقاصد و اربعو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور سپکاوے د دنیا ذکر کولو پائے واقع د قارون بیانولا دویم حصہ شروع وا نننی سبق کے آج 54 دور زیدے بانے لگ تفصیل شو پدی آیات کے د مومنانو درې صفات ذکر کول صبر اور نیکی کول اور انفاق کول دا اللہ پلار کی مال خرچ کول صبر باندې لون دی تفصیل منگو کو یورز یا پرون ویدرؤون بالحسنت السیئات چی مومنان گناہونم تنکیگی اور نیکائم کئی جکل نیکائی زیادی کی نو گناہونا زان سرا لکا سیلاب چی گن بلا اڑی نیکائی پہ زیادی شی دا گناہونا زان سرا او بیئی ختم کی ان الحسنات یذہبن السیئات سورہ ہود کے 116 سمیات کی ہوئی نیکائی کارنو مومنانو گناہونم کی گی نیکائیم کئی و نیکائی پہ زیادی کی نو گناہونا ختم کی زان سرا دارنگی نیکائی اعمال بات تللے کی گی قیامت کے چی اعمال تللے کی گی چی رچا دنیکو تلدرنشی ناوا کامیاب ہوئی اور چرچا دنے کو تلس پکشی ناوا فیل شی لیکن سورۃ القاریہ کی وہی چرچا دنے کو تول درن شی ناوا کامیابی فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية چاچه دنے کو تلد رنشی نو اغبا پایش و عشرت کیوی اور چاچه دنے کو تلسفقی جہنم توزی نیکی او گناہ دا دوارا کی گی سڑینا مومنان بیا اللہ نا معافی غواری بخنه غواری د گناہونو یو طریقہ د گناہونو د معاف کېدو دادا چې د نیکۍ کارونه زیات کی نا گناہونه ځان سره وبایي لکه سیلاب چې راشي او ګن بلا وبایي ختمي کی دا سے مومنان نیکی زیادہ کئی
سورہ ہود کی وہی آیت 114 کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً گناہونه بوزي تکلیفونو لرا. دارنګه کلا مؤمنانو ته د گناہونو معاف کولو لپاره الله سو باندې ګوري چې دته په څه طریقې سره گناہونه معاف کما. نو کلا مؤمنان آئی سما خبرو کی، رشتیا خبرو کی، مسئلہ بیان کی، دخل کو اصلاح کی، نو چې سما خبرو کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی پرون تفصیل شو آیت 70 کی. مومنانو تعالی وی اللہ نو یریږي او درست خبرو کوي، دا الله توحید بیان کوي. نو یصلح لکم اعمالکم، درست بکی تاسو له تاسو عملونه او یغفر لکم ذنوبکم، او بخنه بکی تاسو سره ګناونه تاسو. سم خبره کوا، رد کوا په ګناه باندې. نو کا ګناه تا کی نو الله به توفیق درکې، ا ګناه نه به وساتي او تیر شي ګناونه به درته معاف کړي. کله الله دې بنده ته سبحانه ګوري چې دې توبه وباسي. سورہ فرقان کی پرون تفصیل شیو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. چې توبه وباسي موحد وي، عمل د نبی علیہ السلام په طریقې، نو الله تعالی هغه ګناهونه په نیکو کې بدل کړي. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله ولا بدل کې ګناهونه په نیکو باندې. الله بندل سو باندې ګوري چې په څه طریقې سره وته ګناهونه معاف کړي. و انسان د ډېر ناشکر دی، د الله توبه نو باسي، ګناهونه کوي، استغفار نه وایي، د ګناهونو بخښنه نه غواړي. د مؤمنانو صفات کله ذکر کوي چې مؤمنان دا یو دا صفت ته خو صفت دا ده چې الله نه معافي غواړي د ګناهونو. لکه سورہ آل عمران کې آخر کی آیت 193 میں یو سل 93 د سورہ آل عمران آخر کې آیت 193 میں کی وئی چې الله نه د ګناهونو بخنه غواړي، معافي غواړي. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مومنان وی ربنا اے رب زمنا اننا سمعنا، یقینا منگا واوریدلو، منادین یو آواز کے ان کے، ینادی چی آواز کولو للایمان ایمان تاو، ان آمنو بربکم، ایمان نوڑی پرم ساسو باندے، و آمنا نمگا ایمان دوڑو. او بیا سوال کی ربنا اے رب زمنا فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخنو کی منگا تا دا گناہنو زمنا، وکفر عنا سیئاتنا، او لرے کی زمنا مصیبتنا زمنا. سیئات پمانا دا مصیبت امراضی تکلیف ہو، ذکر تکلیف چی راضی دا گناہ پا وجہ راضی، جو گناہ ہوتا معاف شنو تکلیف پا تلری شی. وکفر عنا مومنان وی او لرے کی زمنا سیئاتنا تکلیفنا زمنا، مصیبتنا زمنا، گناہونا را تمام کے تکلیفنا را نلر کے. وتوفنا او بوز منگا یو زیکمنا مال ابرار، سرد نیکانو، اللہ نیکانو سرم یو زیکی. اختانوی مجلس تاثیر لری، نیکانو خلقو پا مجلس کی چھے دا اثر بدروانی کی گی. نو مومنان بخنه غواړي
د ګناهونو د الله نه. بیا ورپسې آیت نمبر 195 کې وایي، د آیت مینس کې وایي سرنویم آیت فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. بیا وایي فالذین پس کسان هاجروا چې هجرت وکړو په خپل اختیار او اخرجوا او اخکلې شو په زور باندې من دیارهم نه کورونو د دینو و اوزو تکلیفونه ورکړې شو دیتاو فی سبیل زما په لار کې زما په دین کې وقاتلوا جنگ وکړو وقتلوا او وجلې شو شهیدان شو لو کفرن عنهم سیئاتهم خالر بکو لو کفرن عنهم سیئاتهم خالر بکو دینو سیئاتهم مصیبتنا ددئی گناہونا ددئی گناہونا و تماف کم مصیبتنا بتنا لرکم. نو سیئات کله په معنا د ګناه راځي، کله په معنا د تکلیف راځي. غنو دیونو کې دا سیئات ذکر کړي. سورہ نساء کې آیت نمبر 31 وګورئ. سورہ نساء آیت 31 یو دیرشمه پنځم سپارہ سورہ نساء آیت 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان تجتنبوا ځان ساتئ تاسو کبائر د لوی ګناهونو ما تنهون عنه. کبائر څه ته وایي؟ مناهی د الله چې الله تعالی منع کېدو حکم کړی. ان تجتنبوا کبائر ځان ساتئ تاسو د مناهیو د الله نو ما تنهون عنه چې من کول شي تاسو د دینو نکفر عنکم سیئاتکم لربکم نستاسو تکلیفون استاسو مصیبتون استاسو تکلیفون بدن لرکماو مصیبتون بدن لرکماو کزان ساتی دا گناہ نو ځکه تکلیف راځي د ګناه په وجه الله ظلم نه کوي د ګناه په وجه تکلیف راځي نو که تاسو ګناه نه ځان بچ کو نو کافرانکم سیئاتکم لربکم تکلیفون استاسو. دانګي سورہ مائده کې 12 آیات کې وایي سورۃ المائده آیت نمبر 12 آیت مینس کی لئن اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة وآمنتم برسولی کہ تاسو پابندیو کادمونو اور کو تاسو زکاة وعزرتموه وآمنتم برسولی اور ایمان روڑ تاسو زما پیغمبرانو باندې وعزرتموه تایدو کو تاسو ددئی دری انبیاء علیہ السلام واقرضتم اللہ ورکولو کتاسو اللہ تاو قرضا حسنا ورکول خاو لو کفرنکم خواخا لربکم نستاسو نو سیئاتکم گناہو نستاسو مصیبتو نستاسو ولو دخلنکم جنات او خواخا داخل بکمان تاسو نرو باغنو تاو جنتونو تاو گناہونا بل تماف کماو جنت بمو داخل کماو. دانگی سورہ مائدہ کے 15 آیات کی وہی آیت نمبر 65 کے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ولو ان اهل الكتاب کجر بیشک اهل کتابو
آمنو ایمان روڑے په حل او حرمت باندې مایده کې د حل او حرمت مسلې بیانې آمنو کی اشاره غیتا واتقوا او یریږي د الله نو ځان بچ کې د مناهیو د الله نو ځان بچ کړي د مناهیو د الله نو لکفرنا عنهم خالر بكم ددينو سیئاتهم مصیبتنا ددئی مصیبت راځي د ګناه په وجه ګناه وته لري کو یعنی ګناه به تمام کو او تکلیفونه وته لري کو تکلیف راځي د ګناه په وجه لکفرنا عنهم سیئاتهم خالر بكم ددينو مصیبتنا ددئی ولا دخلناهم او خاخا داخل مکم دیلرو جنات النعیم جنتونو تا چه ڈک بئی دنیمتونو نو ڈک بئی دنیمتونو نو جنتونو تا چه ڈک بئی دنیمتونو نو انفال آیت 29 گو رئی سورہ انفالو نو اسپارا آیت نمبر 29 یو کم دیرشم یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتکم ويغفر لكم یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو ان تتقوا الله کتاسو یری گئی دا اللہ نو کہ جان بچ کوئی د مناہیو دا اللہ نو یجعل لکم فرقانا وغرزی تاسو لرو برے غلبو ویکفر عنکم لربکن استاسو نو سیئاتکم مصیبتون استاسو گناہونا بدا تماف کی او مصیبتون بدا نلرک ویکفر عنکم او لربکن استاسو نو سیئاتکم مصیبتون استاسو ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تاو دا گناہون استاسو گناہون بدر تمام کی لربا کی تاسو نو گناہون استاسو دانگی بیا سورہ قصص کی کم صورت کی جی سبق تے آج 84 سلورتی ہم کی وہی سورہ قصص من جاء بالحسنتی فله خیر منها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنۃ چاچرا تو کپنے کیسرو فله خیر منها نتدلرا ورد دینو ومن جاء بالسیئات چاچرا تو کپا بدای باندې فلا یجزى الذین وسزاوان شور کلیا کسانو تاو عملو سیئاتی چی عمل کرے بھی بداو الا ما کانو یعملون مگر آچرے کولو گناہونا معاف کے یو طریقے دانا چی قرآن نواخلاو نور بسی ترغیب ورکے قرآن تا ان اللذی فرض علیک القرآن یقیناً غزاتو چی فرض کرنے پتابانی قرآنو ان الذي فرض عليك القرآن یقینا غزاتو چې فرض کړي نه پتا باندې قرآن در باندې فرض کړي نه معرفت القرآن لیکي دا قرآن تلاوت فرض کړي نه او قرآن عمل در باندې فرض کړي نه دا قرآن تبلیغ در باندې فرض کړي نه ان الذي فرض عليك القرآن یقینا غزاتو چې فرض کړي نه پتا باندې قرآن دانګي ورپسې بیا سورہ عنکبوت کې سلور آیات کې وایي اما سب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون اما سب الذین آیا گمان کیا کسان یعملون السیئات چې کوي ګناهونه یعملون السیئات دل چلو کوي تینا چلو تو کوي دیرړی دا وخت ته ودس لوبي کوي
اما الذین آیا گمان کئی ځان سره کینو تو اخوخه د دې خواته اخوته ځان سره کینو اما الذین آیا گمان کیا کسان یعملون سیئات چې عمل کوي بدو سیئات گناہ ته وایي دلته اما الذین آیا گمان کیا کسان یعملون سیئات چې عمل کوي بدو گناہونه کوي ایاز بيخونو دې ګمان کوي چې مخکې بشي زمونو بچ بشي زمونو ساء ما يحكمون بد هغه چې دې فیصله کوي نو وخت کېږي نه سبق ته ګوره ساء ما يحكمون بد هغه چې فیصله کوي دې بد فیصله وکړه په زور باندې کار نه کیږي یو سړی چې زړه نه آیا سړی نو هغه مینا زاره بکول چیرې جمعه ترازی د جمعه تراوسو نو ناس یو ناس دلته نو چې مازغي بل ځای کې ګرځي مازغي بل ځای کې په زور باندې ایمان نشي وروړي په زور باندې دا چې کله د زړه نه ته الله نه ووالي بیا هغه کار کوي هغه درکې بیا چې د زړه نه نه واره په زور کلی نه کیږي سورہ عنکبوت کې بیا ومه آیات وګورئ آیت نمبر 7 ومه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون والذین کسان آمنوا چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات عمل کړی نیکو لنكفرن عنهم خالر بكم ددینو سیئاتهم گناهونه ددای یعنی تکلیفونه ددای تکلیف راځي له ګناه په وجه ګناه او تمام کما او تکلیفونه به تل رقم لنو کافرانو خالر بكم ددینو سیئاتهم تکلیفونه ددای ولنجزینهم او خامخا بدل ورکم دیتو احسن الذی خیست بدلاغو کانو یعملون چی دی کولو کانو یعملون دی کولو دانگی سورہ زمر سورہ فاترو دوشتم اسپارہ لسم آیات کی سورہ فاترو دوشتم اسپارہ آیت نمبر 10 من کان یرید العزتو فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع والذین يمکرون السیئات لهم عذاب شدید من کان یرید العزت سوکے ردل رید عزت سوکے غواری عزت فللہ العزت جميعا نو لالا اختیار دے عزت ٹولو عزت او ذلت دا اللہ لاس کے دے عزت غواری نو اللہ عزت ما سر دے زما خبر او منا زما حکم او منا زما کتاب زکا توحید منا نبی اسلام په طریقو جون تیر کئ اللہ با عزت در کی الہی دی اللہ تیسد الکلم الطیب خیجی کلمہ پاکاو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والعمل الصالح او عمل نیکو یرفعوه وچتای دینے کمل لرا کلمہ توحیدو چی توحید بینو نیک عمل بری قبول شی دانگی بلا مانا دی پاک سو والعمل الصالح یرفعو نیک عمل وچتای دی توحید لرو چی ادبناک سڑیوی دو ساس خبر منی ادبناکی اغنا اللہ دا دین کار اخلی بیادب سڑینا شیخ القرآن رحمہ اللہ قائد محترم شیخ القرآن سے فرمائی بیادب سڑینا اللہ دا دین کار ناخلی والذین یمکرون سیئات او ها کسان
چې چلونه کوي بدو تدبیرونه کوي بدو لهم عذاب شدید دې لپاره عذاب سخت دی دې لپاره عذاب سخت دی لهم عذاب شدید دې لپاره عذاب سخت دی چې ګناه کوي دایې به الله سزا ورکړي ها د ګناه دانګي بیا سورې زمر کې درشتمه سپاره سورې زمر آیت 48 اتسلیختم سورہ زمر آیت نمبر 48 سلیختم اسپارا وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بما كانوا به يستهزئون وبدا لهم اخکاربی شیدین لرو سیئاتو گناهونو ما کسبوا شکڑی دئی وزن تا سیئات پمانا گناہ وبدا لهم اخکاربی شیدیتاو سیئاتو گناهونو ما کسبوا آشکڑی دئی وعاقب منازل بشی پدئی باننی ما کانو آچو دئی بھی پدئی باننی یستہزئون ٹوکے کون کی بیا اور بسی آتے کون کی ویو پنزوستم کی فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصيبهم سیئات ما کسبوا فاصابهم پسو رسیگی دیتاو سیئاتو سزا د گناہوں ددئی ما کسبوا چکڑی دئی والذین وکسان ظلموا چی ظلم کڑل زان سرو من هؤلاء ددی کسانو سیصيبهم زدے چوبر سیگی دیتاو سیئات ما کسبوا سزا دے آگی عملان چرے کڑیوی سزا دے آگی عملان چرے کڑیوی اور پسی حامی مومن سلیسم اسپارہ کے نہم آیات کی ہوئی حامی مومن سلیسم اسپارہ نہم آیات وقیم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا وقیم السیئات او بچپکی دیلرو دا مصیبتونو نو ومن تقی السیئات او سوکی بچو دا تکلیفونو مصیبتونو نو یومئذ ورد قیامت باندی فقد رحمتا بتا کی سرا رحمو کو تا پد باندی نو سیئات کل پمانا گناہ راسی کل پمانا تکلیف ہو دا پینزر ازل ذکر کئی قرآنو نور با انشاءاللہ پدی بیا تفصیل سبالکو ویدرعونو او لرکئی دفکئی بالحسنتی سیئاتو پنیکئی باندی گناہ لرو لرکئی دفکئی پنیکئی باندی گناہ لرو غدنی کی توحیدو غد گناہ شرکو ویدرعون دفکئی بالحسنتی سیئاتو پا نیکای باندی گناہ لرا نیکای زیاد کے گناہونا اوبئی ومما رزقناهم ينفقون اور داغی مال نہ چورکڑیم دیتا قرض کئی پلار دا اللہ کے نور تفصیل با انشاءاللہ بیا سبالکو واخر دعوانا الحمدللہ